أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. معزز علماء کرام او د دې علاقې غیرتمندو مسلمانانو، مونږ او تاسو په یو عظیمه خوشحالۍ کې راجمع یو، او عظیمه خوشحالي ځکه ده چې د هغه عظیم ذات عظیم کتاب څه خوش قسمته ماشومانو اختتام ته رسولی دی، او دا د قرآن کریم کمال دی چې د دې قرآن کریم سره د کم یو څیز نسبت مرازی نو هغې ته اعزاز ورکوي او هغې ته یو مقام ملاویږي. دا قرآن کریم داسې عظیم الشان کتاب دی. ګوره محترمو، که چرته دې ته دا کپړه ولګېده نو ګوره دا کپړه معززه شوه. ته مارکیټ ته لړې، نیم ګز کپړه دې واغسته، په هغې کې دې هغه تقسیم کا نو یو حصه دې د قرآن کریم دې سیډونو ته واچوله، کڅوړه دې ترې جوړه کړه. دې خوا باقي کپړه د هغې نه دې ماشوم ته جانګي جوړ کړو، پرتوګي دې ترې جوړ کړو. کپړه یوه ده، په یو قیمت باندې شوې ده، خو چې د کمې کپړې د هغې نه پرتوګ جوړ شوی دی د ماشوم دپاره، نو د هغې مقام ته وګوره او د کمې حصې نه چې د قرآن ته کڅوړه جوړه شوې ده نو د دې مقام ته وګوره. دا د قرآن کمال دی. دا قرآن کریم دی، دا چې په کم کاغذ باندې ولیکلی شو دې کاغذ ته وګوره، د دې مقام ته وګوره، او د کم کاغذ نه چې ټیشو پیپر جوړ شوی د هغې مقام ته وګوره. محترمو، دا قرآن کریم
دون عظیم شان کتاب دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ رب العزت دیر معجزات ورکڑیو پا اغا گنو معجزاتو کی یو درې معجزات دا د ټولو نه اعلی معجزی دی یو پا اغا معجزو کی معجزہ د شق القمر نبی علیہ السلام یو پیر حرم کے ناستو ابو جہل دی عدبہ شیبہ نور مشرکان اغیوی رازے دا سڑے لگ تنگو دا مشرکینو کار بداو نہ نبی علیہ السلام دا خپکولو دا پارا دا نبی علیہ السلام دا تنگولو دا پارا دا خپکولو دا پارے کوششو نکول اس دا نبی علیہ السلام مقام خودی رچت تے نبی علیہ السلام خو امام الانبیاء دے نبی علیہ السلام خو بساقی کوثری نبی علیہ السلام خو شافع محشر دے نبی علیہ السلام خو شفیع المذنبین دے نبی علیہ السلام صاحب قرآن نبی علیہ السلام صاحب معراج نبی علیہ السلام آغا شخصیت دے نبی علیہ السلام پخپل فرمائی آدم و من دونہو تحت لوائی یوم القیامت ولا فخر لی نبی علیہ السلام خو آغا شخصیت دے فرمائی زو دا قیامت پر زما بدا سے مقامی چے آدم و من دونہو تحت لوائی یوم القیامہ آدم علیہ السلام داغن راوالی دا قیامت دورز پوری دا ټول انسانان دا با ټول زما دا جنڈی دا لاندیا دا ټول پیغمبران دا ټول انسانان آدم و من دونہو آدم علیہ السلام او داغن علاوہ ټول بنی آدم تحت لوائی دا با زما دا جنڈی لاندی خمال پدی سفخر نشتا اے محترمو آغا نبی علیہ السلام دون الوی مقام دون الوی شان دون الوی مرتبہ آغا نبی علیہ السلام دغ ار یو عمل دا نبی علیہ السلام داغی دا زندگی ہر شعبہ نبی علیہ السلام رب ذوالجلال تا دون گران پیغمبر دے چی اے محترمو گورا دا نبی علیہ السلام دا ار خبری حفاظتم اللہ کردے دے دا قیامت درز پورے دا نبی علیہ السلام فرمودات احادیث مبارکہ دا محفوظ احادیث خسکے محترم ہو چی گورا نبی علیہ السلام پا یو مقام کی مسکی شوے دے اگا مسکائے محفوظ دا اگا گن احادیث تی چی نبی علیہ السلام پا کم مکبانی مسکی شوے دے کنا بیا چی صحابی اگا خبر کئی اغم و سر مسکیشی نو جے تابعی اگا خبر کئی نو اغم و سر مسکیشی دا نبی علیہ السلام خندا محفوظ کہ نبی علیہ السلام چرت اشارہ کردے دا پدے گتا باندے نو آغا اشارہ محفوظ دا اے محترم مسلمانانو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داغ گفتار محفوظ داغ اشارہ محفوظہ داغ ہر ادا ندام محفوظہ دو نگران پیغمبر دے نبی علیہ السلام رب ذوالجلال تا اے محترمو گورا بیام خلقو پہ اعتراضونو کو خلقو تنگو دا پا ذہن کی کینے چکل اتد دین کار کے نو صدا سے مواد با ملاوی گی ستا دا پریشان کولو دا پارا نو تب اڑخ کتا پورتا نکے کل دیر خلق قرآن بیانی حق خبر بیانی سخلق مخالفت شروع کی دی پشک کی پریوزی خواہ شر دا پلان کی میں خلاف کئی پلان کی میں خلاف کئی او دا باز خلق دا یو سوچی شرط دا سی دا دین کار کوئے چی سو خلافو نکی سو خپا نشی سو اعتراضو نکی دا غلط سوچو نہیں توجہ محترمو کنا خوب خونای درغلی که خوب درغلی نو رویخ شی او دو دکیدو دعا ہوا خواہ دو دکیدو دعا سنگا دا الحمدللہ اللذی کنا یہ رشوا نو اے محترمو مسلمانانو آغا نبی علیہ السلام
د سوار لسمه د سپوږمې هغه په عروج کې دا مشرکین رااله ابو جهل دی رااله مرګرو ته راځه لیک سړی تنګو الګا محمدا ځان ته پیغمبر وې نو یو کار وکړه مونږ ستا په لاس ایمان راوړو مونږ ستا نبوت منو خو یو کار وکړه دا سپوږمې را له دوه ټوکړې کړه دا څه اعتراضات ها الله اکبر کبیره نبی رسول الله والسلام هغه سره خدای اختیار نو چې سپوږمې دوه ټوکړې کړي وا الله رب العزت ورته وਹੀ رولې غلا محبوبا دا مسواک غتا پدی راسی اشاره او کس سپوږمې طرف ته نبی رسول الله والسلام چې څنګه سپوږمې ته داسې اشاره وکا سپوږمې دوی سي شو الکه اوس ایمان راوړې یلکه دا خو ډیر غټ جادوګر دی ښا منلې نه یو سړی چې نه مني کنه زمونږ د طالبان وتوی پلان کېده لا نسلم په ډیرې باندې کېناستو بیا عزیز نه مني اچ بیا توت ته بکیانه وای نو غ توت بدل بکیانه ثابتې الله اکبر اغي نه منل وی دا دونه خطرناک جادوګر دی ګوره پس کو مې باندې جادو چلی دا د پیغمبر خبره ونه منله دا د نبی علیہ السلام عظیمه معجزه او په معجزو کې بل محترمو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په معجزو کې یو عظیمه معجزه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مکه مکرمه کې راغی حتیم تا حتیم کې دو رکعات او حتیم کې ډډ والا سترګي ورغلي جبرئیل امین راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سینې سری کا زړې ته وتراويستو پلوخي کې واچو د زمزم په وبو یې وینځلو د زمزم چینه کوم ځای کې د محترمو دا عوام جواب راکړي به موږ سړي د لپاره پات کې دا کنه د زمزم چینه کوم ځای کې دا عربو کې دا نو کنه او کنه په بار ملک دا الله اکبر په زمزم ابو باندې محترمو د نبی رسول سلام زړه پاک کو به په خپل ځای کې خود او به وت سینو ګڼل بیا نبی رسول الله سلام ته وی راځه ما سره په سورلې باندې کینا هغه سورلې چې دا داسې د خچر نه لګوړاو د خر نه لګوچتا هغه ته ویل کیږي په حدیثو کې براق په براق ځان سره نبی عليه السلام کینولو جبريل مخ ته ډرایوینګ کوي جبريل مخ کې ناس دی اے محترم دا بک ماجیبه سورلې وخا چې مخ کې به جبريل ناس دی ورپسې نبی عليه الصلاه والسلام ناس دی او اے محترم مسلمانانو پلګ وخت کې د مکی مکرمینا د بیت الله د حتیمنا د شپې په دغه عیسه کې د میاشت مزل هغه پلګ وخت کې وو او نبی عليه الصلاه والسلام ورسید بیت المقدس ته شام ته اوس کوم خلک چې هغه د عقل غلامان دي هغه د پیغمبر په خوب کې تله وې په کلار کې نه مړه په خوب کې نه دا بالکل په ویخه سره په خپل بدن سره د روح او بدن دواړو په دې سره نبی رسول الله والسلام لاړو شام ته بیت المقدس ته بیا د بیت المقدس التد انبیاء علیهم السلام استقبال پیغمبرانو علی استقبال وکا بیا جبريل وتوی راځه چیزو بے بوتلو لنبی اسمان تور سیدا دروازه جبريل وڑا بولا التن आवाज راغه سوق جبريل سوق دی در سرا ز جبريل ما او بل پیغمبر علیہ السلام درا سرا ورلره ک دربان التا د بازی پیغمبرانو سره ملاقات وشا بیا دوی مسمان بیا درې مسمان سلورم اسمان اور اسمان کې دروازه کولاویږي الته د باز انبیاء سره ملاقاتونه کیږي اسمان تلاړو نو سدرۃ المنتہا تلاړو اے محترمو د جنت نظاره ولیدا د جهنم نظاره وکا اے محترمو د برنا منزونه ملو شو نبی علیہ السلام نورم س عجایبات ولیدا
حدیثو کې ډېر تفصیلات راغلي دي. څه خلک عذاب کې مولیدا، څه خلک مزو کې مولیدا. او بیا نبی علیہ السلام تپوس کی دا سوک دی دا سوک دی دا سوک دی. بیا نبی علیہ السلام بیت المقدس تراغی. اے محترمو د بیت المقدس نا بیا راغلی مکی مکرمی تا د رب ذوالجلال د طرف نا ورته حکم دی اے محبوبا دا تا چې د شپې په دې لګی سکی د میاشتو د کلونو سیلو کا دار خلقو ته بیان کا. ربا دا مسنگ بیانو دیتا خو جزویم اخیرت را روان دی، قبر را روان دی. اللہ تبارک و تعالی صفات ببل چاہتا نور کوي اللہ بیومنے. دی زما دا خبر نمانی دیتا ناشنا ہوئی چی اس ورطا زویما چی زبیگا دا دلتن شام تا و دا شام نبر اسمانونو تا دا بسنگو منی. واللہ و توید دی بیانو کا نبی علیہ السلام پریشانے کے دا سناس دی چی شورو سنگا حکم خلقو تا دیکھ ابو لہب راغی حرم تا اور ابو لہب ہم جماعت تراتلو خواہ صرف پا جماعت راتلو کار نکی گئی کی دا بسا میدا ابو لہب عقیدہ صحیح نوا نو کسڑی دیر جماعت ترازی. اے محترمو دیر منزونم کیا ابو لہب منزونم کولم و یوازی پا منزونو بائی نجات نشتا عقیدہ بسا مول غواری گوارے خواہ چی عقیدہ دی سمدہ نو تا دیر زیاد بدعملے خو جنت تا بزے. چی عقیدہ دی سمدہ نو کدودری ملگریے نو جنت تا بزے. چی عقیدہ دی خراب دا نو کدیر مزگزار. چی عقیدہ دی خراب دا نو کدیر علم. چی عقیدہ دی خراب دا نو کدیر خلی پٹکی. کا عقیدہ دی خراب دا دیر غٹا مدرسہ. کا عقیدہ دی خراب دا پلکونو خلق را جمعیہ فیدے نشتا. محترمو ابو جہل ورتوی یلکا محمدہ سنوی وحی راغلی کا سنگ پریشانے یاو کا نوی وحی راغلی دغرنگی کیسا شوی دا زبیگا تلیما دشپی پسی سکی او بیا واپس راغلی ما اسمانونو تمتلیما دا حالات میں اوکتا ابو جہل پا بلک بلک پا خنداشا ویرا شایدی سڑی توگو دا خود دماغو بیخی کار پری خودو. ابو بکر بسی پمنڈت تلی ویراش یار دلی ونی شوی دی. ابو بکر توی اگا اشنا خودی وی زبیگا د شپې د دلته نه بل ملک ته تلیما او بیا اسمانونو ته تلیما او د اسمانونو بیا راغلیم شام ته د شام نه بیا د مکی ته راغلیما او لاش په باقی وا ور ابو بکر الله اکبر. ابو جہل د معراج په معجزې پوری سکوله خندا کولا. نو کنن زمانہ کې څوک د معراج معجزې پوری خندا کوي نو پدې پریشان کېږي. مستانی کوم ور پوری خندا کړي وا د نبی علیہ السلام د معراج معجزې پوری چا خندا کړي وا چاته ناشنا ښکاری دا ابو جہل تا. نو کنن د ابو جہل نوسی اغی دا پیغمبر معجزو پوری خندا کیا. اللہ اکبر کبیرہ دس ناشنا خبر ندا. خورا شو گورا منخو دا ابو بکر اولادیو تب دا ابو جہل اولادی. ابو بکر صدیق تا چی ابو جہل خبر ورکا ابو بکر ورتوی دا سدون لوی خبر خو ندا چی اغا منتوی خیرت را روان دی دوباره جون دی سویرات دی میزان دی عمل نامه دا مونږه هغه خبرې منو نو چې کم پیغمبر وي چې ما په دې خپل سترګو لیدا او داغي خبر را تراکینو دا بنه منو. ابو بکر صدیق یو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوی معجزه وا. نو اے محترم مسلمانانو نو بل معجزه خود پیغمبر ډېر زیاتی دي. بل معجزه دانن چې تاسو په دې پټو کې د الله کتاب بیانېږي او دا معجزه ده دا قرآن کریم معجزہ دا. دی سره چې سوک یو زی یو مکان یو زمان یو خار یو باندو دا ټچ شوی دا نو الله غیلم عزت ورکړی دی. اے محترم مسلمانانو دا قرآن کریم دا سے معجزہ دا چې په دې دنیا کې د دې څوک مقابله نشي کولی. ښا په دې امریکا کې یو غټ خار دی واشنگټن پاغی کی یو مرکزو
پای کې با مسلمانان او غیر مسلمان ټول را جمع کېده او پای کې به خپل اظهار خیالات تبادله خیالات کو. یو مسلمان هغه پکې شریک شوی وو، نو هغه مشر ته وی خوخه مونږ نه ده چې ار یو تن د خپل آسمانی کتاب تلاوت وکړي په یو ورځ. ورته دا خو ډیره خبره ده. ورته وی سبانه رات سبانه ټاپک دا دی مسلمان به د خپل قران نه تلاوت کوي، عیسایان به د انجیل نه تلاوت کوي، نو يهوديان به د تورات نه تلاوت کوي، نو سیکان به د خپل کتاب نه، نو هندوان به د خپل کتاب نه. صحیح ده جی، تیاری شروع شو. سبا ته دنیا را جمع ده. هغه مشر مسلمان ته وی چې دا کار وکا چې دا ټاپک تا مقرر کړو، دا عنوان تا خوښ کړو، نو ته اول شروع کا. هغه پاسې دا اعوذ بالله بسم الله ویل، الحمدلله رب العالمین، فاتحه تلاوت وکړه، لګ لګ دای تشریح موکا او ډیر خاص سر په مجمع باندې دا تلاوت وګورځي. دا قرآن خو ډیر ناشنا سر دی. يهودي دې نمبر ورک، يهودي چراغ سټیج ته ودرې دا with the name of God most merciful په انګلیش کې شروع کو. تورات مسلمان ولا خپل مکتب وړه بولو وی objection ولستاسو تورات دا په انګلیش کې نازل شوی چې په کومه ژبه کې نازل شوی پای کې تلاوت وکړه. سړی ګډوډ دی. تورات چې په کومه ژبه کې نازل په دنیا کې کوم ځای کې دی هغه تلاوت اونکړی شو. بیا عیسایان را پاسې دو اغیم انګلیش کې شروع کا. مسلمانو ته وینا چې دا انجیل په کومه ژبه کې دی پای کې تلاوت وکړه. دا داسې کتاب دی قرآن، انجیل پاغه ژبه کې چاته معلومه نه و. دارنګ بل مذهب والا یو تن پکې د خپل کتاب تلاوت په خپل ژبه کې اونکړی شو. هغه ټول دا اومنله چې دی وخت کې په تمام دنیا کې دا یو کتاب دی چې دا څنګه نازل شوی وو، په کومه ژبه کې نازل شوی وو، سو سورتونه سو سپارې نازل شوی وو، په کوم اعراب سره نازل شوی وو، په اک حالت سره دا یو کتاب په دنیا کې موجود دی چې نن تاسو په دې پټي کې دای ختمونه دي. دا هغه قران کریم دی محترم مسلمانانو چې دا رب ذوالجلال څنګه نازل کړو په سونو کال وشو د قران کریم. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره ته دراتلو 1447 کال وشو. 1447 درې څلور کال کم سوار لسنیم سو کاله. دې سره محترم مسلمانانو د مکه مکرمه دیار لسکال جمع کا، نو صد پاسه سوار لسنیم سو کاله د دې قران وشو چې د دې نزول شروع شوی و بیا تکمیل ته ورسېدا. اے محترمو د دې دون سونو کلونو نرستهما دا قران کریم په خپل شکل کې موجود دی. دا د قران معجزه ده. دې سره چې ما او خپل نسبت راولوخه. اے محترم مسلمانانو دې سره چې ما او خپل نسبت قائم کو د دې قران ډیر نمونه دي کنه. یو نوم د قران دی مبارکون، د برکت نه د کتاب. د برکت څه مطلب؟ خیر پکې الله خوذل دی. دیته چې سینه کې ځای ورکا تا ته الله خیر نصیب کا. دا قران کریم چې کم کلی والا ولا ځای ورکا، کم محلی والا ولا ځای ورکا. زمونږ دا مشر خوش قسمت دی. دی علماء راتوي زمونږ دا مشر په دې بیٹک کې د قران د درس اهتمام کړی دی. اسونه لوی خوش قسمت سړی دی. عثمان غنی صاحب الله دې په عمر کې برکت واچي. دا یاد وساتئ د نسبت د قران سره دی، مینه د قران سره ده. الله رب العزت بوله مقام ورکړي. نو باید موږ د مسلمانانو کې داسې خلک یې کنه چې یو تن قرباني کړي دا مدرسې ته ځای ورکړي دی یا د درس د پاره یو پروګرام جوړ کړي دی. نو علما اغله دعام کوي، دغه اولاد تم دعا کوي، دغه خاندان تم دعا کوي
کہ ژوندې دي نو ولا دعا کوي، کہ سبا نی په قبر کې نو ولا دعا کوي. نو بعضې کسانی په دې اساس وظیفه دا وګوره دی پکې د پلان کې نوم اخلي، وی بیا اخلم او ته پې ښه سوځه، ځکه ته خوشحالېږې نه، تم قرباني وکړه نرشه که نه. نو بعضې مسلمانان یي چې هغه د حسد ګوډي، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ته داسې کس ته وپسخېږه. نبی علیہ السلام فرمایي لا حسد الا فی اثنتین، حسد ګورې جایز نه دی، کہ چرته حسد جایز وي په دې دوو څیزونو کې به جایز وي. یو هغه تن چې هغه ته الله علم ورکا، الله حکمت ورکا، الله پوهه د دین ورکا، هغه لګیا دی خلکو ته بیانوي، دا دون لوی کار دی، کم کار چې دا علما کوي، دا مدرسین. نو نبی علیہ السلام فرمایي دی ته وپسخېږه، دی ته پسخېدل جایز دی، دی سره غیبته کول جایز دی. او دویم یو سړی دی ورجل آتاه الله مالا فسلطه على حلقته فی الحق. نبی علیہ السلام فرمائی یو تن دی هغه ته الله مال ورکا، الله جیداد ورکا، نو هغه لګیا دی د الله په دین باندې لګئی، هغه ته وپسخېږه مړه. دا چې کوم عثمان غنی صاحب کم کار کوي دا د پسخېدو قابل دی. غټ غټ خلک شته مالدار ترین، دا بنوي چې خان او نوابو، غټ غټ خلک شته مالدار ترین خلک شته، غټي غټي ډېرې شته، پکې خلک سپي جنګي، پکې خلک مړزان جنګي، پکې خلک ربابونه غږي، پای کې څوک منګي او دارنګ څوک پکې رباب او څوک پکې ډمامې، څوک پکې ډانسونه، سب بے حیاي نومي ګناه پای کې کیږي. محترمو او چې یو مسلمان دی هغه په خپل پټي کې یو ګوټ په خپل بیٹک کې یو طرف ته قرآن ته ځای ورکړه. اے محترمو دا یاد وساتئ نن دا قرآن کریم مظلوم کتاب دی. علما ذکر کوي الله اکبر کبیرہ، عبداللہ کا رضوی راغی، عبداللہ نشتا، هغه وفات شوی دی. آمینه تا د عبداللہ بی بی آمینه تا اللہ بچی ورکو، بچی یتیم دے. اے محترمو دا آغا عربو دا دستور مطابق خلقو بخپل بچی بانڈ جاتو تا بوتلا چه التا پیو والا ورطا پی ورکی او غیلس مزدوری ورکی. دا آمینه بچی اغیم روستی دے، خلق تپوس کئی چې دا ماشوم دی نو پلاری سوک دی، نو پلاری نشتا، دا خو بے پلارا ماشوم دی. نو زنانوی نه مونږ خو بے پلاره ماشوم، مونږ ته پیسې څوک راکوي، مونږ ته به سیلري څوک راکوي، چې پلار یې نشته دا خو یتیم دی. نو ګوره هغې ته نه څه کوي، مخ ته نه اړوي، غېږ ته کوي یې نه. په دې کې یو زنانه ده نو هغه غریب هم ده، د هغې پیم کم دي، هغې سره د خوراک هم انتظام نشته. که کومه بیزه ده ورسره اے محترمو نو هغې کې هم پې نشته، ټپه ټیپه ده. که کومه سورلې ده ورسره نو هغه هم ټپه ټیپه ده. نو خلکو مالدارو خلکو هغې ته بچي نه ورکول. نو دغه زنانه حلیمة السعدیه خپل خاوند ته وایي اے دغه یو یتیم ماشوم پروت دی، څوک ورته ګوتې نه ووړي، څوک یې نه راوچتوي. نو خوښه دې نه ده چې د الله د رضا دپاره دا یتیم راوچت کړمه او د الله د رضا دپاره وله پې ورکړمه. خاوند وي دا هم ښه خبره ده، تش تور نشو تللی، دا یتیم به راوالو. هغه حلیمة السعدیه هغه یتیم ماشوم غیږ ته که، هغه یتیم ماشوم یې راوچت که، هغه یتیم ماشوم ته په سر باندې لاس کېښوده. راشه تماشه وکړه، د برکتونو باران ته وګوره. د حلیمة السعدیه پې راډیر شو، د حلیمة السعدیه دی چې کومه بیزه وه د هغې پې راډیر شو. هغه سورلې د تلو نه وه، د نورو خلکو نه د هغې سورلې مخکې ورسېده. اے محترمو مسلمانانو، تفصیلات د سیرت کتابونو ذکر کوي، سبق ته مونږ ته دا حاصلیږي. آغا در یتیم، آغا د عبدالله یتیم بچی چې کومې زنانا د هغې په سر باندې لاس کېښوده، هغې خپل غیږ ته که، الله څونه خیرونه هغې ته نصیب که. هغه حلیمة السعدیه هغه د نبی علیہ السلام د میندو په لست کې شمار شوه، د نبی علیہ السلام د میندو په کاته کې راغله.
اے محترم مسلمانانو نن آغا محمد عربی باندے چکم کتاب نازل شوے دے ننم دا قرآن کریم گوری یتیم شوے دے سو کے پسر لاس نک دیخوا سوک والا جماعت کم زین ورکیا سوک والا مدرسہ کم زین ورکیا سوک قربان زانم نپو وکیا سوک پا ترجمہ باندم نزدکیا اے محترمو چی عثمان غنی سے برا پاسی دا چی اے مظلوم کتابا اے یتیم کتابا اے آغا کتابا چی پاغا یتیم پیغمبر نازل شویا زدل پخپل کور کی زیدر کوما زدل اخپل پٹی کی یو زیدر کوما تب اللہ سونا برکات نصیب کی محترمو دون برکات دابا پا پشتونو بانے چلی گی محترمو دا پا صدو بانے چلی گی خواہ دی بم نیو مونگا و تاسو بم نیو دا مونگا و تاسو بسون عمر نی اے محترمو پا مونگا و تاسو کے دا دیر وارو بچی دی کنا سرد دی سل کالا بعد با مونگا و تاسو کی یو سکنی او سل کالا سید خوب دی دلی خواہ سل کالا بعد بون کے سو کم دی خدا کم زی چی قرآن تا زی ورکلی شا دلتا با قرآن بیانی کی زکا دی سڑی پا اخلاص سر دا زی دین تا ورکلی دی دا دیر پا اخلاص سر دا قدم پورتا کردی دی چی دا برکات زمون پا کور کی چی دا برکات زمون پا خاندان کی اے محترم مسلمانانو دا داسی کتاب دے قل لئن اجتمعت الانسو والجنو علا ان یاتو بمثل هذا القرآن دا قرآن دا سی کتاب دے دا دنیا اس یو طاقت نہ انسانان نہ پیریان نہ دا ٹول نہ ملایان او نہ پیران نہ پسہا نہ بلغا نہ شعرا دا ٹول چراجم شی دا قرآن دا یو آیت غنتا آیت نشی پیش کولے دا سی کتاب دے قرآن کریم دا قرآن منکرینو تا چیلنج ورکیا یہودیانو تا چیلنج نصاراو تا چیلنج سکانو تا چیلنج ہندوانو تا چیلنج ملحدینو تا چیلنج اے محترمو دا قرآن نمنون کو تا چیلنج کہ تاسو پا دی کتاب کے شک کوئے نو زین ران شے کنا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورت من مثل زید دی قرآن سے مثل روڑے سلس سورتون روڑے زیس سیو سورت روڑے زدا ٹول را جمع شے نلس سورتون روڑی شے نیو سورت روڑی شے فلیأتو بحدیث مثل زدا قرآن دا خبر غنتا یو خبر خوروڑے کنا دا دین گورا ٹول عاجز ہوا دا سے کلام اغینشو پیش کولے زمون دا مسلمانانو اللہ رب العزت دا سی کتاب سرا وابستگی راوستے دا ٹول دا امن پیغام ورکی قرآن کریم سے کئی دا امن پیغام ورکی امن بسنگ رازی و قرآن کریم پا عمل سرا با امن رازی امن بسنگ رازی قرآن باندے عمل کولو سرا بغیر دا دین امن نرازی بغیر دا قرآن نا دا کلچی دا خلق جرگی کئی او دا امن جرگا او دا امن میٹنگ او پنوم دا امن سر پروگرام اگے کی اڈو دا ڈسکس نشی چھے امن پا قرآن سر رازی دا قرآن دا امن کتاب دے او اے محترم مسلمانانو حقیقت دا دے چھے مومن دا امن ندے اے مسلمان مسلم دا سلامتیان دے پا مومن او مسلمان پا اسلام او ایمان دا دے پا معنی کی امن او سلامتی پرتا دا دین اسلام دا خنم دا امن دے مڑا دا اسلام دا احکامات دا پیروے درس پکی نیو امن 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 نو چکم علماء قرآن بیانی دے بخا مخا دا امن پیغام خلقو تورکی قرآن کریم دا امن کہ دا امن نرازی ولی امن نرازی نو اللہ رب العزت فرمائی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا چاچے دا دی کتاب نمخواڑو جن بے تنگی جن کے بے امن نیا کہ امن غواڑے نو دی قرآن تراشے کلا اللہ تبارک و تعالی فرمائی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس دا سونا فسادونا
دا سونه پریشانه دا سونه بدمنه دا سونه اختلافات او لړایانه او جګړې چې کیږي دا د صد وجنا دا د خلقو د ناکاره عملونو د وجنا ته دي زنا نه پرې دی او ته امن بسنګ راځي ته دي قتل غارت نه پرې دی او ته امن بسنګ راځي ته دي سود نه پرې دی او ته امن بسنګ راځي ته دي لالچ نه پرې دی او ته امن بسنګ راځي ته دي خود غرضی نه پرې دی او ته امن بسنګ راځي تا سره پر دې حق گیر دی او ته امن بسنګ راځي ته دا आवाज پکې مخله لګي اخر کې پکې وای دا علما د امن خبره نه کوي دا خبره چې څوک هم کوي کنه جرړې ګوره دی چرته د الحاد په جراسمو کې مختشوي دا د امن چې سره ډیر غم نه کنه دی دا غپ لګي یعنی او دا د امن د نرا وستو ذمہ دار علما دي زوی وای مړ علما ټارګټ دي سینما ته غټه تم پکې وایا شیخ القرآن رحمت الله علیه ته یو تن راي وجیدا پلان کې موږ په ډېری خبرې کوي تاسو په ډېری خبرې کوي یو ګلس کې نو باسم شیخ او طبيب بلاد د لګان کم کم نه بڑا زوبا دي سړیا نو موږ په بلاشي نور خلک هم غافي لګیای نو تم پکې یا کنه مړه ځکه علما خو ټارګټي کنه اعتراضاتم په عالم باندې تنقیداتم په عالم باندې کلینګ کم ټارګټ عالم په بهتانونم تړه په عالم ورتړه الله اکبر کرز خدای حساب را روانه ده کنه اے دا الله بندا دا عالم استاد معاشري یو حسن دا عالم استاد معاشري د نوجوانانو مربي دا عالم ستا بچو ته قرآن خودون کی دا عالم تا ته ایمان خودون کی دا عالم ستا بچو ته منځونه خودون کی دا عالم تاسو ته جنازي خودون کی دا عالم تاسو له جنازي پړاوون کی دا عالم ستا رهنمایي کوون کی دا عالم په منبر او محراب چې دالوی منصب دی دغه د سنبال کړي دی راشه تو صورت اخلاصم په غاڼه کې نشي ویلې نو تبيام عالم پسې لګي خبرې کې اے محترم مسلمانانو دا څه د غیر خلقو یو ترتیبی چې علما ټارګټ شي او کله کله ای په علماو کې داسې خلک پیدا کی چې دا خلک د علماو نه متنفر شي ښا دا د غیر خلقو یو طریقې کار دی دا یادو ساته خلق بسنګ د عالم نه متنفر کیږي لکه زم مدرسې نه فارغ ما مولانا مناظره میدان لګي ښا زبر د استاد کافر ثابتوم دی به زما استاد کافر ثابتې دی به ما کافر ثابتې زبدي کافر ثابتوم الله اکبر او تاسو متماشا کوي کنه الله اکبر دا چې یو د یو استادان کافران ثابتې دا بل د بل استاد کافران ثابتې ودکا ثابتون کی دا مثبتین دی ته د دین سونه خلقو کی دین راغی سونه خلق مانزه ته راغی سونه خلق د کفر نه دی خوارالو سونه خلق بچی مدرسو کې داخلي استاد دغه رویه د وجنا استاد د نفرت انگیز لهجه د وجنا استاد د تعصب انگیز لهجه د وجنا خلق متنفر کیږي د علم نه د علماو نه د مدارسو نه د دین نه د الله لحاظو کې دغه جنجټ نه روزه خو معلومیږي دا چې دا سدال میں کچھ کالا کالا ہے ښا چته یو ځای کې د عالم د بل عالم سره د افهام او تفهیم ضرورت را پیښ شو یو عالم وای دا عبادت په دې طریقې سره دی بل وای په دې طریقې سره دی دواړه کې ناسته د مینې محبت په انداز کې د خپل دلایل وی د خپل دلایل وی د دې خو بدیت نشتا یا یو ځای کې یو مرتد دی یو زندیق دی یو ملحد دی یو کافر دی یو ایتیست دی یو لیبرلیست دی یو بل یو کفر نظریه والا سړی دی په اسلام اعتراضات کوي یو سړی د پیغمبر ختم نبوت نه مني تور میدان ته شوی بالکل دا عین جهاد دی یو سړی د پرویزیت د لیټریچر پاچار کوي د احادیثو نه انکار د فتنه کې ملوث دی تور میدان ته شوی دا عین جهاد دی یو مسلمان بلم حنفی دا بلم حنفی تو ته تاب کافر ثابتوم دا بل ته تاب کافر ثابتوما الا سم د پهلوانو کبډی دا یو بل برا اچو عوام به زمون تماشا کوي ډیره مزه وکي کنه الله اکبر کبیره دا د اسلام تعلیم نه دی ګوره ښا
دین اسلام د مینې پیغام ورکوي، دین اسلام د وحدت درس ورکوي، دین اسلام د یووالي درس ورکوي، دین اسلام د ورورولۍ درس ورکوي. نو محترم مسلمانانو، مونږ چې د قرآن ته راشو کنه، د مونږ په منځ کې به مینه زیاته شي، محبت به زیات شي. په دې وجه تمام دینی جماعتونو د هغې د مشرانو په خدمت کې گزارش دا دی کہ واقعی دا کشران تاسو لزان منسوب کئی نو دا لگ ځان سره کینوي او د دې خبرو ضرورت څه دی. الله اکبر. خو دې نه معلومیږي دا چې دا بل څه د پاره دی ښه چې دې د پاره چې زه کنزل ډېر وکړم. ګوره دلته ما یو خبره وکړه، ای مسلمانانو 5 وخته مونځ کوئ، دا خبره نه خورېږي، دا 10 کسانو نه اوري. او که دې ځای کې زویم چې پلان کې مولا کافر دی او دا هندو دی او زه دله کافر او هندو ثابتوم، ته ګوره ماښام پورې به دا میلیون ویوز ته رسېدلي ښه. دې ځای کې مې یو کنزل وکړه، ما یو تن ته وې دا خبرې تاسو ولې کوئ؟ وې دې نه بغیر نورې خبرې هغه وایرل کېږي نه، مونږ وایو چې ویوز مو سیوا شي. مې ښه ده چې حل دې راته ووې، لکه ته چې په بیان کې کنزلې کې او دارنګه ته کبډي وې زه پلان کې عالم کافر ثابتوم، ته چې کوم پلان کې عالم کافر ثابتې ستا مشر بستانه مخ کې ته بلا پیدام نه وي، هغه له بغاړه غټې ورغلي، هغې به یو بل پسې منځونه کړي، یو بل سره به د جنازو په سب کې ولاړي، دې سره به ته څه کې؟ ته چې د بل عالم کافر ثابتې ستا د اول کفر ته رسېږي. دا څه مناظرې دي سړیا؟ مسله پکې په منځ کې نشته، ثالث پکې په منځ کې نشته او مناظرې دي. دا مناظرې نه دي، دا د خپل ویو سیوا کولو دپاره یو پروګرام دی. نو محترم مسلمانانو، دا قرآن بس دکو، قرآن بخپل جون کې راولو، دا زیب نورم آبادو. اوس دا بیٹک ماشاءالله په دې کې خو 20-30 ماشومان سبق ویلی شي، خدا چې دا واړه لږ راډیر شي نو بیا اوس راته عثمان صاحب وی چې دا واړه لږ راډیر شي دی پټي کې دی قرآن کې ورته یو ځای برابرو. ماشاءالله ثم ماشاءالله، دا لویه صدقه جاریه ده. دې دپاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. کله چې انسان وفات شو نو د عمل سلسله ختمه، په مړونی باندې بیا سړی عمل نشي کولی، نه تبلیغ تتلی شي نو نه تهجد کولی شي. کله چې دې مړ شه بیا د نه خیرات کولی شي نه صدقه ور کولی شي. کله چې دې مړ شه نو بیا محترمو نه خپل د کور یو حصہ نه د پټي یو حصہ د الله د دین دپاره وقف کولی شي. او مونږ او تاسو ګورو نه، زمونږ پلاران میندې وفات شوي دي، زمونږ او تاسو نیا نیکیان وفات شوي دي. کم خلک دي چې ته روزانه یو 10 روپۍ یا په کال کې 10 روپۍ 100 روپۍ چې دا مې د بابا دا مې د پلار دپاره د ایصال ثواب څوک هم نه کوي. پښتانه وایي په پردي لاس باندې به مار نه وجنې. ښه مونږ یار بچي مې شته، هغه بچي به در پسې سبا څلوېښتي وکړي د هندوانو په طریقه خیرات، چې ډېر نو قبر به درته پوخ کړي، دغه هم ناروا. نو چې بیا ډېر ښه بچي دي نو کال پس به در پسې یو دیګ پوخ کړي، و یاره با د بابا کال دی، دا هم د هندوانو طریقه. نو تا ته به څه در رسېږي؟ جیداد د نه پاتې و، هغه بچو پکې په میز کې ځان له کلي راخ کړي، ځان له پلاټونه جدا کړه او بابا یې څه وکړه؟ بابا یې د پټي په یو سر کې خښ کړی دی. هغه یو ځای کې یو سړی و، ډېر غټ جیداد و، هغه چې مړ شو که نه، هغه قبر یې چې کوم ځای کې جوړ کړی و، نو غزامن چې بیا راتله که نه، هغه قبر ته بیا رني ووالې، په موټر به یې ګوته کېښوده په بټن باندې، وي پاسه ځه اوسه دې لار کې دله قبر جوړ کړی د ظالم زوی چې لږ سیډ ته وي نو موږ ته به لږه لار کولاوې. ښه بیا د اولاد دک کروي په خپل ژوندون باندې چې څه کې ښه دل کول کر هغه وکړه، او چې یو سړي دا قرباني وکړه چې زه په پټي کې په یو باغ کې یو څو مرلې ځای د نورو مسلمانانو دایم دا فرض جوړیږي چې یو سړي دا قرباني وکړه، زه به په خپل پټي کې یو مرله خرڅ کړم، دې له پکې زه کاڼي راوړم، دې له به زه سیمټ راوړم. ځکه نبي علیہ السلام فرمایي اذا مات ابن آدم انقطع عمله، کله چې انسان وفات شو بیا دې عمل نشي کولی مگر یو څو کارونه دي کاغه د په جون باندې وکا، پس د مرګ نه با دل سله ملاویږي یو پای کې من صدقه جاریه، صدقه جاریه ده.
څنګه زموږ د مشر یا د علما او د هر وخت د نقل او حرکت دام صدقه جاریه ده. او دویم او علم ينتفع به، چا چې کوم پوهه حاصله کا دې سره د اصلاح شو نه په ولا ورکا. کله علم دی خو د نبی په دې نقصان خور شو، چاته صحیح عقیده نه بیانې، چاته توحید مسله نه بیانې، چاته رد د شرک نه کوي، چاته رد د بدعت نه کوي، چاته رد د رسم او رواج نه کوي. دغه علم څخه پیدا شو. او دریم نبی علیہ السلام فرمایي او ولد صالح يدعو له، د چا نرستو نیک اولاد پاتې شو، په بچو کې قاریان، حافظان، مفتیان دا پکې پاتې شو، تبلیغیان بچی پکې پاتې شو. او څونه چې د دین کار کوي کنه، چې دعا غواړي، که تلاوت کوي، که بیان کوي، که درس ور کوي، دلته په قبر کې دی او دا تیاری لپاپی اور په ثوابونو د بچو د نیکو اعمالو غورځي ښه. چې مونږ کوشش دا وکړو چې د خپل بچی به ان شاء الله دین ته وقف کړو، خو هم د کنه ان شاء الله چا خوخه ده. او بل نبی علیہ السلام فرمایي، حدیث میں لستلو، امام مسلم رحمت الله علیہ حدیث نقل کړی دی، اقرأوا القرآن، دا قرآن راواخلې دا لولې په دې ځان پوه کوي. اقرأوا القرآن دا به د قیامت پر خپل دوستانو د پاره شفاعت کوي. نو دې قرآن سره به دوستی پکاري ښه، قرآن سره به څه پکاري. نو نن به دې قرآن سره غاړه ورکو د دوستۍ، اوس پورې مو غاړه نه ده ورکړې، دوستۍ لاس مو نه دی ورکړې، دوستانې مو بل چا سره وي، بل چا سره به دوستانې نه کوو، دوستی به اصل دوستی به چا سره کوو. نو خلک بیا د خپل دوست خبره مني کنه، د خپل دوست تابعداري خلک کوي. نو که غم را باندې راځي دی خپل دوست به یې زما یار جانا، ای زما دوستا غم را باندې راغی، دی براته یتیو الرسول حاضر اغلا لکه دی خو زنانوي ډمه راولا، اجلاګان راولا، ډول او ډګو. خپل دوستا تا سره مشوره کوم په خپل خاده کې څه وکم، دا دوست براته لار خي. چا سره می جګړه رااله دې دوست نه تاسو کوم، الکه خلک پکې راضي دوست مې سو کم جرګی راولي. دا قرآن براته وصلح خیر، دوست ورزه په روغه کې خیر دی. نو چې دا مون خپل دوست وګرځاو کنه، بیا یاره مال خو پته نشتا کور کې د خزي خاون میس کې کلیش ازراله، راځه دې خپل دوست سره صلاح کوم. خلک ډیر نږدې دوستانی خپل د کور بعضی مسائل وسره شیر کوي. مونږ د خپل دوست خوا ترالو، اے زما دوستا، اے زما وفادار ملګریا، تا نه تپوس کوما زمونږ په کور کې کلیش ازراله، دې برات لار خي. د والدین اولاد مس کې خفقان راغی. نور ډېرې داسې خبرې د زندګۍ شته چې مونږ د قرآن خپل دوست وګرځو او بیا د دې دوست نه سلام مشور اخلو، زمونږ به صحیح رهنمایي کوي. الله دې مونږ او تاسو له عمل کولو توفیق را نصیب کی ان شاء الله. اوس خو د دې وړو ماشومانو ختمونه دي، دلته بیا د ترجمه ختمونه یا دلته بیا کې خیری بنیادونه کې خودلی کیږي، دلته بیا درس نظامی او داسې وخت براشي. الګا د عثمان صاحب د مدرسې نه الکان فارغ شوخه علم تکمیل ته ورسو. الله دې زمونږ په جون باندې مونږ او تاسو باندې دا مرحله راولي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.